बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद लरम तासु बरोग जोड़ और खुशहाल वे और ژوند په مزوګ په دوستانو نوخار علاقې نظامپور کلی ګړونه اتم میاشتې مخکې لاپته شوی الک لاش د پیښور یو کورنه برآمد شوی دی. د الک چا لاپته کړیو، د الک چا غوا کړیو، توانې ولې نه دی غوښتې، د ولې مړ کړی دی. دوستانو ټولې خبرې به درسره په دې ویډیو کې شریکو او که تاسو ټولو خبرو باندې ځان خبرول غواړئ مونږ ویډیو ځان سره تر اخره پورې وګورئ او چې کوم ملګري مونږ په چینل باندې نوی دي هغوی د مونږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کړئ، ټلې نشان دوی تاکي مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو تاسو ته اسانۍ سره ملاو شي. دوستانو د واقعه د نوخار یو علاقې نظامپور کلی ګوړو ده چې یو الک چې اته میاشتې مخکې پر اصرار تور باندې لاپته شولو، پولیس ورپسې وګرځېدلو، اف آی آر یې وشولې، هغه کاس پیدا نه شولو، بې درکه و. پولیس خپله کاروایي کوله. اته میاشتې بعد هغه لاش د پیښور یوه کور کې ملا شولو. هغه ټیم کې ملا شولو چې کله پولیس دا کسان گرفتار کو او هغوی ورته وایي چې هغه لاش مونږ پلانکي ځمکې کې مونږ ښخ کړی دی او هلته اوس یو کور جوړ شوی دی. پولیس عدالت ته ورغلو، عدالت ورته اجازات ورکړو چې دا کور چې دا غیر قانوني ده، دا تاسو وغورځوئ او د هغې نه د الک لاش راوباسئ. دوستانو پولیس هغه لاش راویستلو، خو سوال دا ده چې مونږ دومره بې رحمه شوي ولې یو چې یو مور چې ډېر په ارمانونو یو بچی رالوی کی او څه ظالمان راشي او هغه غوا کی او اته میاشتې پورې هغه بې درکه وي. مور په زړه باندې روزانه قیامت تېرېږي. مور روزانه هر یوې لمحې کې هغه مړه کېږي، بیا جمده کېږي. مړه کېږي ځکه چې پاته نامازوي راشي او که رانشي، او جمده کېږي ځکه په دې تمه باندې چې الله شته کېدای شي مازوي واپس راشي. خو دوستانو مونږ د ظلم هغې سټیج باندې یو چې مونږ خپل زړه تسکین دی پره، خپل دشمنی سړولو دی پره مونږ هر یو حد پرې ځو. دوی هم ښه لاره ښه ریز ونه کتله، دوی هم پولیس گرفت کې راغلو. اردو یوه محاوره ده چې بکرې کې ما کب ته خیر بنایږي، نو دغو خپل کار وکړو خو دوی ته هم خیر نو. دوی اوس تورو تمبو شاته دي، دوی په کور والا باندې څه تېرېږي. هغوی کور والا باندې خو ظالمانو اته میاشتې تېره کړه. که دا لاش مخکې ملا شوی وي کېدای شي دوی زړونو ته صبر ملا شوی. دا داسې دک ده چې د ازلان نه کېږي نه دا ډکېږي، دا ټول عمر ته دا دک دا زخم په زړه باندې پاتې شي. خو دوستانو چې دا واقعه مې وکتله نو زه دا یم چې قیامت نه مخکې قیامت دې پره ضروري و چې یو انسان نه فرعون جوړ شي چې هغه دې حد پورې ظالم شي چې هغه یو مور نه زوی داسې لرې کړي چې مور زړه چې ده هغه چې روزانه ورپورې خوږېږي. دوستانو امید لرم چې موږ د معاشرې کې داسې واقع